بیانو کې راځي. یاد ساتئ ګورئ بعضې مسله چې زه کله د منبر نه بیان کما نو بعضې ملګري بیا اعتراض کوي چې مولوي صاحب له دا مسله نه دی بیانول پکار. دا دین اسلام دی، د دې منبر په موږ باندې حق دی. زه به د مسلې وضاحت کوم دلیل سره. که یو کس دا مسله غلطه ثابته کا نو په منبر مې بیان کړی ده که نه، په منبر به دنه معافي غواړم، په منبر به توبه وباسم. چې مسله صحیح ده نو مسله دې دپاره بیانېږي چې مونږ حرام وپېژنو چې بې ځان بچ کړو. نو بیا اعتراض کولو حق تی نشته. اعتراض ته په ما نه کې د الله په دین اعتراض کې، ځکه زه د الله دین د منبر نه بیانوم. زه به خفه کېږم نه به خفه کېږم، ځان له خبرې دي. خو چې ته وایې دا مسله داسې نه نو دا ته د الله په دین اعتراض کوي. ګورې ستا اعتراض ډېر لرې ځي. صرف د غلط فهمۍ په بنیاد د لا علمۍ په بنیاد بیا ملګري وي دا مسله نو بیانول پکار. مونږ به ځان مسلو ته جوړو، مونږ د مسلو تابع یو، مونږ د دین تابع یو، محتاج یو دین ته. نو که زم درته په منبر باندې دا د حرمت او د حلت قصه بیان نه کما د چا نه به زده کوي؟ اوس خو الله دې رحم وکړي عوامو کې هر یو مفتی دی جي یو مسله دې راپېښه شي خپل یې حل کوي. دا نه وایي چې په دې کې د الله څه حکم دی، د نبی علیه السلام څه طریقه ده. والله کو دا عالم او د مفتی نه تپوس کوي، په خپل یې حل کوي، په جایز او په ناجایز نه یو پس پکې خطي. د الله د رضا دپاره به خپل ځان سره د مستند علماو مستند مفتیانو نمبر وساته. هر قسم تا ته حالات پیښېدی شي نو د دیندارۍ تقاضا دا ده چې ته تپوس وکړې چې ما ته داسې مسله راپېښه ده څه وکړم، نو ستا رهنمایي به وشي. خو ته تپوس نه کوې ته مجرم یې وروره. دا چېرته ونه وایي چې دیني مدارس نشته، علما نشته، طلبا نشته، یا په دوی خفه کېږي. الحمدلله په ملک پاکستان کې د ټولو ملکونو په لحاظ سره دلته دین زیات دی، دلته مدارس زیات دي، دلته علما زیات دي. نو د سره د دا عذر قابل قبول نه دی چې علما نشته او زه د چا نه تپوس او دا موره چې علما بالکل خفه کېږي نه ته چې ته هر قسمه مسله تپوس کوي او بالکل فری درته بیانوي. صاحب عہده سړی د فری دسخط وکړي که نه. مونږ 15 کال او 20 کال الحمدلله په مدارسو کې تیر کل، سبق مو ویل او خیو بالکل فری خیو، د الله فضل دی. همدغه وجه د تاسو تپوسو کې په دیني مدارسو کې زمونږ د لوی لوی اکابرو تنخواه څومره چې 40-50 سال هلته استاذ پاتې شوي 10,000 12,000 تنخواه، زیاده سے زیاده 15,000. د دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث دیر بابا جی مغفور الله بابا جی 40-45 سال مسلسل بخاری ترمیزی پڑھو کړی دی، 15,000 روپے تنخواه. بھئی زمونږ مقصد کو چرته دنیا حاصلول وی کنه نو تاسو چې کمې پیسې ګټئ د دې نه مونږ ښه ګټلی شو. مونږ هم خدای پاک صلاحیت را کړی دی، مونږ هم خدای پاک سمجھ را کړی دی، مونږ پیسې نشو ګټلی. خو مقصد دا نه دی، مقصد د الله دین دی چې هغه خلکو ته په صحیح طریقې سره بیان شي. درېیمه مسله اهمه دا ده چې کله یو ظالم بادشاہ ستا جانی مالی تا ته نقصان در رسی، یا ظالم بادشاہ تلر که زمونږ د عرف ته راشه تا نظمه کچانی ولې ده، دکان د نچانی ولې دی، او تا ته ووایي چې بھئی تا ته به خپل حق ملاویږي خو دومره دومره پکې زما بی